أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. د حج بیت الله شریف مضمون د تیر شوی آیتنا بلکې د دین مخکې د آیاتنا شروع شوه د نن زمونږه آیت نمبر سورۃ البقره آیت نمبر 198 او که وخت وینو آیت نمبر 199 وخت ډیر ده خو د قران پاک د پاره دی الله جل شانه د قران د علم او د عمل د پاره الله جل شانه موږ ته توفیق راکړي چې د دې لپاره د ژوند لوی حصہ هغه زموږ استاد ذهنا قلبا قالبا هغه فارغ وي. د حج د عمل په سلسله کې د بعض خلکو په ذهن کې مختلف اشکالات یا بعض خلک د عباداتو په سلسله کې خپل بعض خود ساخته پابندیانې لکه تیشوی آیت کې یو خبره با خاص طور سره د یمن د خلکو د طرفه هغه دا و چې حج ته حاجي صاحب ځي نو د مال دولت پیسہ خرچه خوراک وغیرہ وغیرہ دا اهتمام کول د دې تیاری کول دا د حج د عبادت سره دا مناسب ندي. الله جل شانه دا هغه غلط فهمي چې نو هغه ازاله فرمایله او تزودوا فإن خير الزاد التقوى. بیا چې په سخت رااله لغتن دا تکلیف خرچه ور سره نه نو بیا د خلکو نه سوال کو رب العالمین فرمایي چې تاسو حج تزي نو د حج د سفر چې کوم خراجات دي دا غي اهتمام کوي پسې د دې چې بیا د خلکو نه تمه کوي د خلکو نه سوالونه کوي نو د دینه بهتره ده چې تاسو خپل اخراجات خپل خرچه دا غي بربور تنظیم کوي. بلکې حج یو سفر داسې دی چې انسان هغه په خپل ځان باندې مولګي او چې کوم نور د الله ملمانی دي ضيوف الرحمن د رحمان ملمانه پاوی باندې برابر انفاق کی او خو خرچو کی دا د حج د پاره دا یو لوی موقع ده او یو لوی عمل دی. بل بعض خلکو با د حج په سفر کې او د حج په دوران کې کاروبار کول تجارت کول یا مزدوری کول دا به چې دینو ممنوع غنل چې دا کاروبار تجارت الله رب العزت دغه اشکال ختم فرمایا او وی فرمایل ليس عليكم جناح نشتره پتا سو باندې سګنا ان تبتغوا چې تاسو ولټوي فضلا د الله فضل د تجارت په شکل کې یا د مزدوري په صورت کې انسان باندې په سفر کې مختلف حالات راځي او دا کده کاروبار کوي د تجارت کوي یا مزدوری کوي نو په دې کې هیڅ قسم حرج نشته. دا د حج سره د حج د عمل سره د دې هیڅ قسم ټکراو نشته. حلال روزي او چې هغه ته الله خپل فضل فرمایلی دی دا الله فضل دی دا الله مهرباني ده او په دې شرط
هغه حلال وي او د هغې دپاره چې کومه لارې اختیارېږي هغه مشروع وي، هغه جایز وي. نو که تاسو د حج د سفر په دوران کې ځان ته څه کاروبار کوئ، روزګار کوئ، یا تاسو ته پته ولګي چې د حج چې کوم ملک دی او کوم وطن دی سعودي عرب او په حرمین شریفین کې، ته د ځان سره د دې ځای نه څه وړئ دپاره د دې چې هلته د خرڅ کړي او هلته د هغې باندې ګټه وکړي یا هلته څه مزدوري وکړي د خپل اخراجاتو دپاره د خپلو ضروریاتو دپاره. خو حضرت لیکلي دي، حضرت مفتی صاحب تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم، چې شرط دا دی چې د حج چې کوم ارکان دي په هغه ارکانو باندې څه اثر نه غورځېږي. وخت د طواف زیارت ته او وخت د وقوف عرفات ته او وخت د مناجات ته او د وخت د چې دی نو هغه سعی ده او حاجي صاحب لګیا دی په بازارونو کې هغه چې دی نو هغه خرید او فروخت کوي. دومره اجازت نشته. زمونږ چونکې مزاج داسې دی چې د شریعت د طرفه معمولی غونتې څه گنجایش او معمولی غونې اجازت هغه مونږ ته حاصل شي او ملو شي او مونږ خبر شو چې دا شی خو جایز دی. بیا په هغې کې خپل چې دی نو خپل مرضي او خپل خواهشات او خپل اختراع او بیا په هغې کې چې دی لغوندې ځای وي او لغوندې گنجایش وي او بیا مونږ ډېر زیات کوشش کوو تر دې پورې چې زمونږ نه د عباداتو هغه چې کوم اصل روح دی او اصل جان دی چې کوم مقصود دی د الله قرب هغه پاتې شي. نو الله جل شانه فرمایي چې د تجارت او د کاروبار او د مزدورۍ دا د حج سره څه تضاد نشته دی، څه ټکراو نشته دی چې مسلمان چې دی نو هغه د حج پر څه کاروبار کوي، روزګار کوي یا د دې ځای نه مال وړي یا د هغه ځای نه راوړي، نو په دې کې څه حرج نشته دی. او شرط دا دی چې د حج چې کوم روح دی په هغې باندې څه اثر هغه پرېونوځي. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. کاروبار، تجارت او مزدوری چې دا د الله فضل دی، دا د الله فضل اله دی چې دا په حلاله طریقې سره وي او په خط شرعي طریقې سره وي چې تاسو ولټوئ د خپل پروردګار فضل. فاذا افضتم من عرفات، چې کله تاسو روان شئ د عرفات د میدان نه د ذوالحج په 8 تاریخ باندې حاجیان صاحبان هغه د مکې مکرمه یا د خپل هوټلو د خپل رهایشون نه روان شي، احرام تړي او مینا ته لاړ شي او بیا چې د مینا کې شپه وکړي او سحر وختي بیا عرفات ته روان شي او په د عرفات په میدان کې 2 منځونه کوي، ماسپښین او مازیګر رامخ کېږي او د ماسپښین په وخت باندې 2 منځونه هغه ادا شي او خطبه هم ویل کېږي د حج او بیا منځونه نه وي، بیا چې دی دعاګانې او مناجات او اعمال او جړا او فغان او یو عجیبه غونې منظر وي په یو لباس کې او یو صدا او یو الله او یو میدان او یو تلبیه او بیا تر ماښامه پورې غروب آفتاب پورې اوس هم چې دی نو هغه توپې ډزېږي. غروب آفتاب نه بعد بیا دا ټول حجاج کرام هغه مزدلفې ته روان شي، هلته شپه کوي. نو الله جل شانه فرمایي فاذا افضتم من عرفات، هر کله چې تاسو روان شئ د عرفات د میدان نه فاذكروا الله، نو د الله د ذکر خصوصي اهتمام کوئ عند المشعر الحرام، د مشعر حرام په خوا کې دا یو ځای دی، یو غونډۍ ده چې په مزدلفه کې ده. که دغه مشعر حرام په خوا کې تا ته ځای میلاو شو ډېره ښه ده، نور د مزدلفه لوی میدان دی. نو تاسو د الله د ذکر اهتمام کوئ او واذکروه کما هداکم، خلقو به د شپې مجلسونه او د شپې اجتماعات او ډلې او دغه شانتې د خپل آبا او اجداد د الله ذکر به هم کوو او د الله د ذکر سره به شعر او شاعري هم کوله او په مشاعرې به هم کولې او په شعر او شاعري کې به د خپل آبا او اجدادو هغه کارنامې بیانولې. الله جل شانه ورته وفرمایل واذکروه کما هداکم، د الله ذکر کوئ لکه څرنګه چې تاسو ته هدایت درکړې ده، طریقې درته بیان کړې ده. وان کنتم من قبلی، او چې تاسو د دین وړاندې لمن الضالین د ناواقفو بعلم خلق سره وي، یعنی تاسو سره د حج کوم ارکان دي او د حج کوم اعمال دي او طور طریقې دي د دین تاسو ناواقف وي. الله په تاسو فضل وکړو، تاسو ته د حج په باره کې بہترین ہدایات درکړه. لیس علیکم جناح، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے سے
अपने परवरदिगार का फजल तलाश करो। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन, फिर जब तुम अरफ़ात से रवाना हो, फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, तो मशअर हराम के पास जो मुज़दलिफ़ा में वाक़ है अल्लाह का ज़िक्र करो। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, और उसका ज़िक्र उसी तरह करो जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत की है। व इन कुन्तुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन, जबकि इससे पहले तुम बिल्कुल नावाकिफ़ थे। सदक़ल्लाह।